انجکشن او ډراپ دا دواړه سیزونه چې کوم دي د روجې په حواله سره نو کچره بل فرض والمحال یو سړی د ډاکټر لړلو او هغه د باندې درد دی وختن یا سم مرض دی یا د ډاکټر وی چې رستا دوه ټیم استند د یو اوس لګو یو ماخام لګو لازمي دي او نو کاغه په رګ کې دا او کا په غوخه کې دا دواړه قسمه انجکشن یا ډراپ دي سره هیڅ قسمه روجه ماتيږي نه یو سړی د طاقت د پاره ځان د ډراپ خېجي چې صحت د قویوالي د پاره نو دغه فقهاو لیکلي چې دغه جایز نه دي او د مرض د پاره کاغه په غوخه کې د کوپرک کې د ستنوم او دا رنګ ډراپ هم په دې سر روجه بالکل جن ماتيږي مطلب دا چې دغه روجه کې غلط توانایي ورکینو هغه کې انجکشن یا ډریپ پنه استعمالي ډیر لپاره لکه نور بیان دي کومې داسې طاقت والا چې د بنده د صحت د قویوالي د پاره وي یا ډراپ ډیر لپاره خېجي چې طاقت راته ملو شي تند می خدمت شینو دغه بنه کوي او د مرض د پاره چې کوم ډراپونه کوم استنی دي نه دواړه قسمه جایز دي جی دین علاوه مولوی صاحب چې کوم روزه د بیماری د وجه انسان نه پاتې شي جی نو داغه باره کې څوک وی چې یاره مطلب دا ری بس ته یو روزه نیسي څوک وی چې 2 میاشتې به مسلسل نیسي زم چې دا مسله لګه واضحه کړي دا مسله چې دا سره کنه چې یو روزه نیول دي د بیماری د وجه د شرعي عذر د وجه بیماری به موږ شرعي عذر شرعي عذر قران کریم چې بیان کړی دی دوی بیان کړی دي جی یو الله وی فمن کان منکم مریضا یو سړی پتا سو کی بیمار دی او علی سفر یا دې په سفر باندې دي نو دا دوه شرعي عذرونه الله بیان کړی دي اوس بیمار ته من کمی بیمار خود ته ټوخی تم بیمار وي او کینسر تم بیمار وي د بیماری خېټه غټه موږ کمی دوایو دویم نمبر سفر چې کوم نه یو سړی د خپل کور را بهر شو یو د 10-5 کیلومتر لو دام مسافر دی یو سړی چې کوم نه ډیر وګت سفر وکړي مسافر دی کم دا به مسافر وایو نو پدې لګون ته تشریح کو بیمار په اصطلاح د شریعت کې هغه سړی ته ویل کیږي د روزو په باب کې چې یو اوخيار ماهر مسلمان ډاکټر دا درې شرطونه دي کنه یو اوخيار یو ماهر او یو مسلمان طبيب هغه ته او خپل مغه صوم او د روزي پابند وي د روزي او د موس پابند وي لکه بعضي ډاکټران داسي الله دې معافي وکړي موږ بداسي وایو زموږ مسلمانانو کې بداسي ني خو یو سړی دی وغه خپل سي کوم نه نو د فیسک په لار باندې زی او خپل د روزي یا د موس پابند نه دي نغه به مشوره نه دي دې به هغه نه چې خپل هم نیک وي د روزي وخت د موس وخت دغه بڑ کې پرو دي او سره د یو ماهر می صرف داسې ډسپنسر نه پوره ډاکټر یې غته د بدن پته لګي چې دی وخت کې د بدن د بار روزه موزر ده او کنه صحیح ده نو چې هغه له دا مشوره ورکی چې بای ستاره مرز د دې روزي د وجه ډېرې دیم شي ستاره مرز د دې روزي د وجه سبب د هلاکت هم ګرځي دی شي نو بیا دغه بندل په کار دادی چې د روزي نه نیسی چې ډاکټر ودا وای نو چې په دغه حالت کې دنه پاتې شو دا په یو عذر شو چې هغه قرآن نوم به عذر دی چې مرز دی دویم عذر قرآن بیان کو د سفر بجی صورت منغوایو نو شرعي سفر دی ته ویل کیږي چې یو بندا د خپل کور نه یو داسې ځای ته رواني چې د کور او د غزای په مابین کې کم از کم 78 کیلومتر لاري 78 کیلومتر 78 یا 48 میل میلونه چې د لګلوي میل او کیلومتر لکمي په دغه اعتبار سره د دین 48 میل او 78 کیلومتر جوړیږي نو قبل فرض والمحال دا سړی د خپل کور نه 48 میل یا 78 کیلومتر لري روانو نو بیا کده په دې حالت کې او هم دویم نمبر شرط پکې داري چې د کوم ځای ته روان دي چې په غزای کې د 15 سورزو د تیرولو نیت نه کړي کاغذای کې د 15 سورزو د تیرولو اراده او نیت کړي نو بیا هم د مسافر نه دي زکات لکه دی یو سړی مثال د دې روان دي لوی لاورته کراچۍ ته او دالته کې اراده دار چې به میاشتې روم شلزي به تیروم نو دی بیا مسافر نه دی نو بیا خو په لار باندې د لارې د وجه مسافر د خو غزای د چورسین بیا مسافر نه دی لکه دغه مثال وسدار درګم الله دې نه کی یو بنده دی هغه ته داسې رور خور مور پلار ایمرجنسي رااله چې هغه دا ډاکټر وی چې تاسو اسلام آباد یا پیښور یا پنډه هسپتال ته بوزي اوس دا مریض بوته نو د سره دا یره دا چې کې دي چې موږ نن جین کې دي چې سار لا کې دي چې بل رسار لا نو په دې دوران کې د هغه سفر مقدار جوړیږي او سره چې کوم دینو د اراده تر 15 دن نه دا کړی خدای دې کی چې په دې کې کالو لتیر نشي خدای دا کوم مقصد چې نن زو ډاکټر ته سبا زې مریض حقيقي سبا زې نن زې نو په دغه دوران کې د شرعي مسافر دی نو چې دا دوه صورت موجود شي مرض او سفر نو په دې کې کبیا د روزه ننیسی نو شریعت د اختیار ورکړی دی نو چې په دې کې دوه ننیسله ان دې ته ویل کېږي قضا نو دې بیا د دې قضا راړی او چې قضا راړی نو قضا یو روزه ده بس چې تا نه یو لړن یو براړی که دوه لړن دوه براړی
او یو دا تاسو کوم خبرو دویمه خبره غیله راځم تاسو کوم خبره وکړه چې به یو سړی دی هغه روزه پرې خدا او هغه بشپېته یو شپېته ورځې نیسي هغې ته ویل کېږي قصدن عمدن یو سړی دی نعوذ بالله نشه وکړه د روزې په دوران کې بل عمل داسې وکړو کور کې د بیبي سره داسې قسمه حرکت دی نه زایل شو چې د هغې د وجې نه د روزې د نقصان شرعاً ورسېد د روزه ماته شوه نو بیا په دې دوران کې د ده لپاره پکار دا دي چې یو به قضا هم راړئ یو به کفاره هم راړئ نو دا یو روزه قضا ده او دا شپېته روزې کفاره ده دا به دې بیا راړئ آینده کې انو دا تاسو کوم د شپې دغه خبرو کړنداري خو دې د پاره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو کول له فرمایي وای چې قصدن عمدن یو روزه او خړله او بیا د الله د قیامت پورې مودا جون ورګي او دې ټول عمر روزي نسی وې د دې یو روزي هغه اجر بروان لول شي د دې د وجې نه د روزي ډیر لوی اهتمام پکار دی چې باندې په وړو خبرو پاتې نه کی دوی مدار جی چې په موس په باره کې یو سړی مسافر شو شریعت موږ د وی چې د بر سلور مازیګر سلور رکعت دی بدو کوي د ماخه موستن سلور رکعت دی بدو کوي نو کو پاغي کې یو سړی د دوه بځای سلور کدي ګناګاریږي او روزي چې کوم دین کې یو سړی مسافر دی او دی وی چې نظر روزه نیسم نو شریعت ول اختیار ورکړي بالکل دیونی سي دغه سوال بیا کزار هړول ډیر ګران دي د دې او بلداري چې لانی په موس کې دغه اختیار باندې د نشته او په روزه کې شته مطلب دا دی چې اوس انسان په سفر کې زینو کاغه روزه نیسی شي نو بهتره ده چونی بهتره ده چونی سي وان تصوموا خير لكم قران ویلي او د مونږ د پاره چې کم قیود دی مطلب دا کوم فاصله ده نه یې کې بیا هغه مونږ کې چې کم سفرانه دی مونږ قصر وایي اضافي دی کو ځان نه دی شیخ جوړ کولی کو ته بای به ګناګار زمونږ د امام صاحب په نسبت باندې بالکل دا مسله ده جی ډیره مهرباني مفتی صاحب